بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير قرآن کریم ذکر دپارا چې کوم اصطلاحات او خبرې ضروری وي هغه مونږه پنځو خبرو کې را جمع کړې وي. اولنۍ خبره تعارف د قرآن کریم، چې قرآن کریم کو پیژندل شي، چې په هغې باندې وخت صرف کول، هغې سره اشتغال، هغه سعادت وګڼل شي او هغه په بنده باندې بوج نشي. دا هغې پنځه خبرې وي: قرآن کریم تعریف، قرآن کریم مقصد د نزول، کمالات د قرآن کریم، اسماء د قرآن کریم، د قرآن کریم د ویلو ثمرات او فواید، او د قرآن کریم د زده کړې آداب. هغه مخکې بیان شو. اوس دویمه خبره قرآن کریم څه وایي. د قرآن کریم خاص موضوع مقصودی مضامین هغه څه دي. خاص مضامین د قرآن، موضوع د قرآن کریم څه ده. مقصود بالبحث سالم قرآن کریم د کمې خبرې خدمت کوي، د کمې خبرې ناچار چاپېره ګرځي. محور د قرآن کریم څه دی؟ محور د قرآن کریم هغه څه څیز دی ځینو عالمانو ویلي چې قرآن کریم یو علم نه دی، چې د هغې یوه خاصه موضوع وي، بلکې قرآن کریم ګڼ علوم دي. موضوع خلق دی له بیانوي چې یو علم د بل نه ممتاز شي، چې یو علم د بل نه ممتاز شي. نو قرآن کریم کې یو علم نه دی، بلکې جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم قرآن کریم کې پراته دي. یعنې که موږ وګورو نو
فلسفی مباحث قرآن مجید کې شته چې د کائنات د وجود ابتدا څنګه ده، د انسان د وجود ابتدا څنګه ده، او د دې د وجود مقصد څه دی. دا مباحث قرآن کریم کې شته. کومنګو ګورو قانوني دفعات هغه قرآن کریم کې شته دی. سیاسی او قانونی دفعات هغه قرآن کریم کې شته. نظام خی، قانون خی، دارنګه چې مونږه سوچو کو قرآن کریم کې د مال بارکه د ګټلو د لګولو دا غي مباحث قرآن کریم کې شته دي. چې دولت ګټل کېږي څنګه، لګول به څنګه وي، دا غي د آمد او د خرچ مسائل قرآن کریم کې موجود دي. دا سه د کور خاندانی مسائل، د معاشرت، فیملی پلاننگ، اغام قرآن کریم کې موجود دي. نو مون قرآن کریم ته د یو خاص علم کتاب شو ویلې، بس مختلف مسائل دي، مختلف مسائل دي او مختلف علوم دي. ناغی وی یوی موضوع ته حاجت نشتا. دویم قسم عالمان وی چې د قرآن کریم یو خاصه موضوع شته، دا ټول علوم چې ذکر کړی دي دا هغه موضوع خدمت کوي، دا هغه خاص بحث او د خاص موضوع د هغه خدمت کوي. قرآن کریم یو موضوع لري، مضمون لري، کدا ټول مباحث راغلي دي دا هغه موضوع خدمت کوي. بیا اصل مقصود بالباس هغه سړي یو قول د عالمانو دا دی چې د قرآن کریم موضوع ده ذات د باری تعالی لأجل ان يعرف ويعبد. الله موضوع ده چې الله او پیژندل شي او د الله عبادت وکړي شي. لأجل ان يعرف ويعبد. دا الله رب العزت معرفت او دا الله رب العزت عبادت
د دې لپاره قران کریم راغلی دی. دویم قول دا دی مولانا سندی رحمه الله تعالی کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی هغه و فرمایل چې هر مقرر او هر خطیب خپل مقصد د بیان شي وي نو په اول کې هغه ته اشاره کوي، ابتدا کې هغه ته اشاره کوي چې څنګه خبره شروع کوي نو خپل مقصد ته اشاره وکړي. قران کریم چې نازلې ده نو ډایرکټ چې کوم دنو خپل مقصد ته او خپل موضوع ته اشاره وکړه. او وی ویل خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم يعلم. قرآن کریم موضوع چې دا هغه انسان دی. موضوع د قرآن کریم هغه انسان دی. مولانا سندی رحمه الله هم ذکر کړی دی چې موضوع د قرآن کریم هغه انسان دی. خو دی علومو کې یو علم دی هغه ته علم الانسان وی چې هغه د انسان نه بحث کوي، د انسان نه بحث کوي. خو د قرآن او د هغې فرق دی. تاسو کتابونو کې وایي لولا الاعتبارات لبطلت الحکمه. یو علم کې د یو شیز نباس کیږي په یو طریقه او په بل علم کې د نباس کیږي په بل طریقه. نو هغه حیثیت سره علمونه بدل شي. لکه علم طب یو علم دی، ډاکټري طبابت یو علم دی، هغه د انسان نه بحث کوي، د انسان نه بحث کوي. خو د صحت او د بیماری په حیثیت چې دا انسان بیماریږي د څه وجې نه او دته صحت ملاویږي نو په سبا ملاویږي. نو علم طب د انسان نه بحث کوي. داغی طریقه داوا چې من حیث الصحت والسقم، د صحت او د بیماری د لاسه بحث کوي. دارنګي علم الانسان د انسان نه بحث کوي او آغاز او ارتقا د انسان ذکر کوي چې هغه د انسان ماضی و،
ماضی د انسان وا چې انسان شروع څنګه شو او انسان ډیر څنګه شو ترقی څنګه وکړه په مادیاتو کې ارتقا څنګه رااله ماضی د انسان چې دا غیر اختیاری ده ماضی د انسان غیر اختیاری ده قرآن کریم د ماضی نه بحث کوي خود پاره د جوړولو د مستقبل ماضی را یاد کی انسان تا او د ماضی تاریخ را یاد کی نقطه آغاز را یاد کی چینی جاعل فی الارض خلیفہ بیا تیر قومونه را یاد کی تاریخ ماضی را یاد کی تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ پای کې را روان وخت عبرت ته چې ګمدنو اشاره وی قرآن ماضی ذکر کې خو یو خاص مقصد د پاره لکه اقبال یو ځای کې ویلو خیرت مندوں سے پوچھو میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خیرت مندوں سے پوچھو میری ابتدا کیا ہے فلسفیان دی پدې بحث کې لګیاوی چې زما ابتدا سوا زما ماضی سره کار نشته ماضی اختیاری نه ده کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے زو قرآن له استقبال په فکر کې یم چې زما انتہا وسی زما چې کم د واس دلان دي هغه کار وکوم نو علم الانسان دا یو علم دی او پای کې د انسان د ماضی نه بحث کیږي قران کریم هغه د انسان نه بحث کوي ومن حيث انه مكلف باحکام الله دا مولانا سیندی رحمه الله وی من حيث انه مكلف باحکام الله قران کریم انسان ذکر کوي د دې حیثیت نه ذکر کوي چې د یو ذمہوار مخلوق دی د ذمہواری حواله ده د الله رب العزت د طرف نه ذمہواری ته حواله شوی ده هغه ذمہواری صدا اب پورا کوي څنګه کو پورا کړه سبو ته ملاويږي او کو پورا نه کړه نو انجام به سوي دا ټول خبره قران کریم ذکر کوي چې څوک ذمہواری نه پورا کوي دا غي انجام وغیرہ نو قران د انسان نه بحث کوي من حيث انه مكلف باحکام الله شدت الله ذمہواری حواله کړی دا دعا ذمہواری سر تر سوال غواړي
ذمہواری په جندل د پورا کولو طریقه صدا چې پورا کړه سبو شي که پورا نکړه نو څه چل باکیږي که ماضی ذکر کوي قران نوم په دې ذکر کوي چې انی جاعل فی الارض خلیفہ د ذمہواری د الله د احکاماتو که تاریخ د اقوام سابقه ذکر کوي تیر قومونه ذکر کوي د دې د پاره ذکر کوي چې چا ذمہواری ادا کړی و نو هغه نجات موندلو چې چا ذمہواری نه پوره کړی نو هغه تباشیو ذمہواری نه پوره کړی نو هغه تباشیو ابوالکرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې قرآن موضوع انسان دا ځکه دا اول نه انسان ذکر کړی دی خلق الانسان من علق او علم الانسان ما لم يعلم خو حیثیت بدل لی انسان موضوع دا من حیث السعادت والشقاوة د حیثیت سعادت او شقاوت نه چې انسان باندې یک بخت کیږي په سبا نه او د بدبختۍ اسباب یې د بدبختۍ اسباب یې چې انسان نیک بخت لري د نیک بخت کې دوه اسباب سدي او د بدبخت کې دوه اسباب سدي شاه ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله البالغه کی ذکر کړی دی انسان کې غړ دو سيزونه دي یو په انسان کې بدن دی د بدن ضرورت دي د بدن تقاضی دي شاسب دیتا بهیمیت وئی حیوانیت او بهیمیت دویم په انسان کې هغه روحانیت ته چې د بارانه کم نور د انسان کې راغله ده هغه تشاس ملکیت وای نو یو انسان کې د بدن تقاضی دي نفسانی خواہشات دي غضب دے او شهوت دے او دویم په انسان کې ملکیت او روحانیت دے یعنی انسان داس یو مخلوق دی چې دوامه خیره دا نور مخلوق یو مخیزی دی چې کم کاته دی هغه کاته دی او چې کم بار دی نو هغه بار دی لکه فرشتي کاته ناراضي هغه مادیات خواہشات هغه شیزونه هغه کې نشتا ډیوټای راضی او خپل کار عبارت دی د دې دنیا د خوراک سکاک جامو پیزار د دې نه متاثر کیږي د دې نه متاثر کیږي
دویم بهایم دی او دی خکتا دی او خکتا دی تی بارا نشیتلے دا زناور دی او دی دا بارا تلو طاقت نه لري انسان دی چې دا دوه مخه دی د بدن په لحاظ سره ختنه دی او د روح په اعتبار سره د بر عالم دی برانه دی د برام تلی شي او د ختم پاتې کېدی شي چې کله د برسي نو بیا نورانی مخلوق کا تپاتی کیږي بیا جبريل کا تپات شو او نبی علیہ السلام بار لاړو پی گر سر ریموی بر تر پرم نو فروغی تجلی بسوزت پرم پی گنور برزم نو سوازما آغا انسان برت لیشی او چې کله دې ښکته پاتې شي بیا دې اسفل سافلین شي بیا نور زناور نه بدتر شي اولئک کل انعام بل هم اضل بیا زناور نه بدتر شي نو انسان کې دا دواړه صلاحیتونه یو بهیمیاتو او بل په انسان کې ملکیاتو سعادت او نیکبختی د انسان صدا هغه دا چې د ملکیت غالب او حاکم شي او بهیمیت مغلوب او محکوم شي چې د ملکیت جانب روحانیت جانب چې ده دا زورور شي دانګینی چې د بدن تقاضې ختميږي هغه نه ختميږي یاده پر اختکیږي نه دیو خوراک کوي خود روح په اجازت باندې دیو اسکاک کوي خود روح په اجازت دیو جامع غوندي خود ملکیت په اجازت باندې دیو خپل خواهش او شهوت پورا کوي خود ملکیت په اجازت باندې بازار انسان سعادت ته خوراک آغاو کی چاغا ملکیت تا نقصان نہیں آغا د انسان ایمان او دین جانب تا نقصان نه ور کوي دا ملکیت د انسان ایمان او دین طرف ته چایله نقصان نه ور کوي د جامع واغوندي وبوس کی خوراکو کی اسکاکو کی او د شهوت او خواهش پوره کی خو په دې طریقه باندې چې دا روح جانب پکې غالبي او دا د بهیمیت طرف دا کمزوري وي او مغلوبي محکومي بس دا انسان نیک بخت دی دا انسان نیک بخت دی بدبختی دا و چې الټه شي دا زناورتوب طرف په غالب شي بهیمیت په غالب شي هغه دین طرف ایمان طرف کمزور شي
او د بدن طرف په زورور شي نو خوراک کې پابندی شته نسکاک کې پابندی شته نه د غضب په استعمال کې د غصه په استعمال کې پابندی شته او نه د شهوت په استعمال کې پابندی شته بس په خپل خواخه باندې لګیاوي او ملکیت جانب اړو خیال نه ساتي دا غروح طرف هغه کمزور شي او د بدن طرف زورور شي دیتا قرآن کریم کلا قصد قلوبهم وی کلا ختم الله علی قلوبهم وی کلا و تمڑ وی او من کان میتن انک لا تسمع الموتى کلا و تمڑ وی کلا وتزنگوی کلا بلغان علی قلوبهم کلا قرآن کریم دیتا ساروی ہوئی انعام کلب حمار دا د قرآن کریم مختلفو طریقو سره ذکا انسانیت بایلو انسانیت طرف بایلو ذکا انسان کی انسانیت پر روح باندې و هغه طرف بایلو نو دې بدبخت شو خپل فطرت بایلو او زناورتوب طرف چو د بهیمیت طرف نو هغه له ترجیح ورکړه نو د انسان سعادت هغه دی چې د الله رب العزت کمی ذمہواری ادا ذکر کړی دي کم احکامات ذکر کړی دي اصل کې دغه احکامات چې دي دا د انسان د ملکیت د ترقای د پاره دي دا د انسان د انسانیت د پاره دي دا قران کریم چې ده نو دا په پاڼو کې انسانیت ته دا انسانیت ته چې کله د دې رابط د غوخه انسان سره راشي د انسان سعید وګرځي نیکبخت وګرځي دا د پاڼو کې چې کم احکامات ذکر دي نو دا د انسانیت اصول دي سوره چې او سړی دې ته نږدې و نو دوره به انسانیت ته نږدې وي او د دینه چې یو سړی څومره لري کېده با دومره به د انسانیت نه لري کېږي د انسان سعادت هغه دا دی غشا سے ذکر کړی دی چې دا الله رب العزت مخلوق پیدا کړی دی نو دا مختلف انواع دي مختلف قسمونه دي الله رب العزت مختلف قسمونه پیدا کړی دي دا هر یو نوع سعادت دا دی چې دا هغه خپل خواص حاصل کی لکه ونی دي
میوادار ونه ده دا غي سعادت او نیکبختی دا ده چې هغه خپل میوه حاصل کی میخه ده دا غي سعادت او نیکبختی دا ده چې هغه پای ورکی او چې کوم سیز لا پیدا دا هغه کارو کی دار یو نوې خپل اوصاف دي چې هغه حاصل کی نو نیکبختی ده د انسان نیکبختی ده چې کوم کار لا پیدا دي کمی ذمہواری لا پیدا دي هغه ذمہواری هغه د حاصل کی او هغه د پوره کی د قران کریم کې د انسانیت اوصاف ذکر دي کمی خبرې دي چې هغه انسانیت لا فائدہ منی دي نو هغه فرض کړی دي واجب کړی دي دا غي کول ضروری کړی دي کمی خبرې دي چې هغه انسانیت لا نقصانی دي انسانیت لا نقصانی دي هغه خبره هغه بند کړی دي هغه حرامي کړی دي چې بده سره د انسانیت خرابيږي بعد دې کول د انسان سعادت ته پدې باندې عمل کول او چې دای پرې خو دو نو انسان به انسانیت بایلین او بدبخت بشي خپل سر به بایلی هغه انسانیت چې نو هغه به بایلی تو قران کریم موضوع هغه سعادت او شقاوت شو د انسان موضوع شو نیکبخت کیږي پسو بدبخت کیږي پسو چې انسان د نیکبخته والا کارونه راوالي او د بدبختای نه ځان بچ کی بیا شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړیو چې د انسان نیکبختی آغا قران کریم چې ذکر کړی دا نو په یو څو علوم دا اشاعت سے باغ ذکر کئی چې دا غي د واجنا انسان سعید ګرځي نو شاه صاحب د قران کریم اهم مضامین هغه پنځه ذکر کړي یو علم الاحکام دی دویم علم المخاصمه ده درم علم دے التذکیر بایام اللہ التذکیر بآلاء اللہ سالورم علم دے التذکیر بایام اللہ پنځم علم دے التذکیر بالموت و بما بعد الموت دے تشاسب علوم خمسہ ہوئی علوم خمسہ ویدا پی جندل دا دین عبرت غسل عملی کول چې دا علوم کم مقصد ل ذکر شوی وی دا علوم کوم مقصد ل ذکر شوی وی نو هغه حاصل اول د انسان سعادت ته
یو علم الاحکام دی بیا احکام تاسو ای دو قسم دي یو اعتقادیه او بل عملیه دویم علم المخاصمه دی چې څوک خلاف کوي نو هغه سره باس کول دا هغه شبهات ختمول علم المخاصمه او دریم علم دی التذکیر بعلاء الله دا الله نعم او نعمتونه هغه یادول دا الله د نعمتونو تذکیری وشي او د قدرتونو دا الله د صفات او د نعام او معرفت وشي او سلورم علم دی التذکیر بایام الله چې چا احکامات نری منلی هغه سره الله سکړیو تاریخ وګوره چې چا منلیو هغه سره الله سکړی دي دا تاریخ لوګو ګوره او تذکیر بی ایام الله پینزم علم دے التذکیر بالموت و بما بعد الموت مریبا الله تبودریږي تاسو پکې کې بیا وسوای د قیامت د مرګ د برزخ د قیامت احوال دا علوم خمسه علوم پنجگانه شاه سے بوئی چې دا اهم علمونه دي قران کریم بیانوي دا د انسان سعادت ته چې دا او پیجنی او داریو مطابق کو چلیږي شیخ الشیوخ مولانا حسین علی نور الله مرقده او داغه شاگردان شیخ القرآن رحمه الله تعالی آغای دا ویل چې انسان سعادت او نیکبختی په دیوا چې انسان خپل ذمہواری او پیژني او ذمہواری ادا کی وې پیژني او ادائی کی په انسان کې دوه قوت یو قوت علمیه او بل قوت عملیه یو قوت علمیه قوت فکریه قوت اعتقادیه او دویم قوت عملیه د دې دواړو قبله چې برابر شي او دا دواړه صحیح شي نو انسان به صحیح شي د انسان اصلاح وشي انسان بسعید شي نیکبخت بشي هم په دې دنیا کې او په آخرت کې یو قوت نظریه ده یو قوت عملیه ده حکمت نظریه او حکمت عملیه او تاسوای د حکمت معنی وا اتقان العلم والعمل علم سمول
او عمل سماول علم او عمل سماول نو د انسان فکر د انسان علم اعتقاد چې هغه صحیح شي دای بنیادو که بنیاد خرابی تو پاس چې څومره آبادی کې هغه خراب وي خشت اول چون یاد معمار کج تا سوریا میرا و دیوار کج چاولنه خخت غلطه کې خودل شو نو تا سوریا میرا و دیوار کج د برطانی وزیر اعظم ویلیو چارلس چې من غلطی کوو بغیر بنیاد آبادی کوو د دیو جنوي زمنګ معاشره کې انسان نشتا من په انسان په سړاند شو نو هغه ویلو چې موږ لا پکار دي چې بیک ټو بیسیک موږ لا بنیاد ته واپسی پکار ده بیک ټو بیسیک موږ لا بنیاد سمول پکار دي اسلام چې د انسان د اصلاح تعمیر کوي او د انسان د اصلاحیت بلډینګ ودرای چې انسانیت بسمیږي څنګه اول ولا بنیاد سمای قوت فکریه ده قوت علمیه ده قوت نظریه قوت اعتقادیه چې کوم وته توای چې دا مضبوطی او برابرۍ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان دا باده تعمیر بنیاد مضبوط کا دا تعمیر بنیاد چې دی نو هغه مضبوط کا نو قرآن بنیاد مضبوطوي هغه بنیاد زمونږه شيوخ کرامو آغا سالور خبري وایلې اجمالاً درې دي خدایاتونو د لګاولو د بارا آغا درې سالور اغي وي یو تعارف او معرفت د الله دویم نبوت ایمان بالنبوت او دریم آخرت چې فکر په دې دریو سيزونو برابر شي تفصیلا هغه سالور وي چې کلاک علم چاہے کې شک شوبه نوي پر سالور خبرو مضبوط او کلک علم راشي مضبوط او کلک علم راشي اولانه خبره ایمان په الله باندې او د الله په صفاتو باندې د الله معرفت د الله په جنګلو د الله په جنګلو کې د انسان عقل مستقل نه دی کما حقه څنګه چې د الله د پیژنګلو حق دی نو دا شان دی انسان الله نشي پیژندلې په خپل عقل باندې په خپل عقل نشي پیژندلې دا غي لپاره
آسمانی تعلیم دا الله د طرف نه تعلیم ضروری وو نو هغه ته وحی وای ایمان بالکتاب زکه وحی د توحید دلیل له نو ایمان بالکتاب ایمان بالکتاب دا کتاب چې راځي دنیا ته دا الله رب العزت د انسان په ذریعہ باندې دا کتاب موږ ته بیانېږي د انسان په ذریعہ بیانېږي د انسان په ذریعہ بیانېږي هغه انسان ته رسول وي او نبی وته وي نو په هغه باندې ایمان لرل ایمان بالنبوت ایمان بالرسول صداقت الرسول د انسان اصلاحی تعمیر او اصلاح د انسان آغا په دې موقوفه ده چې انسان دی دنیا پسې بل دنیا ومني په دې عالم پسې یو بل عالم ومني چا د بدلی میدان وي د مجازات میدان وي د مجازات میدان وی چې انسان تبال دا د عملونو بدله ملاويږي بدله ملاويږي نو دا دی ایمان بالآخرت ایمان بالآخرت دا سلور سيزونه چي دي د سره د انسان فکر برابر شي او علم د انسان برابر شي دا قوت علمیه ده دیتا قرآن کریم ایمان وی باچی ایمان ویل شي دا سلور واړه خبره مرادی پدې کې انور تبان راځي ملائک منل تقدیر منل دا بکی راځي دا چې کتاب دی ومانه نو کتاب کې چې سره غلی هغه ټول معنی هغه ټول معنی قیامت سره د قیامت نامه کې احوال دي برزخ ته هغه ټول معنی نو دا سلور سيزونه دا سلور خبره دا ایمانیات دي او دا بنیاد د انسان دا د انسان بنیاد دی د قران کریم یوم بحث هغه دا ایمانیات اربعه دي چې د سلور سيزونو باندې علم او یقین د انسان برابر شي یقین د انسان برابر شي چې دا سوي لکه چې ویني دویم د انسان قوت عملیه چې دا بنیاد برابر شو اوس کله عمل بنیاد عمل پدی بنیادونو باندې وو عمل بسمی که دیوال د بنیاد نه غلط کای بنیاد دیو کو بنیاد پوشو خو چې کم دیوال تکای ا دیوال د بنیاد نه اپلا دی پلګای بنیاد دیوال بټینګ شي آبادی چې دا نابه د بنیاد د پاسه گئے د بنیاد پر رڼا کې به گئے
او عملی قوتنا او عملی اصلاح چې قران کوي نو اول پاغي کې جهاد فی سبیل الله دا چې کوم عقیده دې زده کړه دا چې کوم میشن پروګرام دې زده کړ اوس دا خورول غواړي خورول نه اوازي بلکې دا حاکم کول غواړي د زده کولو نه تر بادشاہ کولو پورې چې کم مهنت کیږي نو هغه ته جهاد وي هغه ته جهاد وي دا هغه د پاره د فرد اصلاح ضروری و د کور اصلاح ضروری و د ملک اصلاح ضروری و هغه ټول هغه ته جهاد فی سبیل الله وی جهاد د پاره مال لګول پکارو نو انفاق فی سبیل الله دا مالی مهنتو مخی بدنی مهنت او انفاق فی سبیل الله مالی مهنت دا په یوازې باندې نه کیږي نو د دې لپاره نظم او جماعت پکار دی نظم او جماعت پکار دی نو تنظیم او جماعت قرآن ذکر کړي نظم برابر شو جماعت برابر شو او د مشر او د کشر تمیز نشتا د عالم او د طالب او د عامی دا غي آداب نشتا آیا آداب نشتا نو بیا هم جماعت برقرار نه پاتې کیږي دا غي د لپاره آداب ذکر کړي آداب ذکر کړي دا سلور مضامین دا د قوت عملیه د اصلاح لپاره دي چې عمل له بده طریقه وي جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله تنظیم او آداب دې زموږ مقاصد ثمانیه وایو دا د انسان سعادت او انسان نیکبختی وا چې دا کارونه کوي ایمان او فکر برابر او د عمل قبله برابر وا د عمل قبله برابر وا نو انسان به صحیح وي د دیو جنا قرآن کتابونه هم ذکر کړي قرآن کریم هم اشارات کړي چې د قرآن کریم موضوع او مقصد هغه توحید دی او نلوی سے ابراہیم اللہ تعالی فرمائل التوحید وما یتبعه تو قرآن کریم موضوع آغا توحید دے او د توحید خادمان انسان چې سعید ګرځي او نیکبخت ګرځي نو چې کم کار لده پیداو آغا کار دے او پیجنی او آغا ادا کی انسان نیکبخت شي نو انسان پیدا چه دے قال توحید د پاره پیداو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت له انسان پیداو د انسان سعادت
هغه د الله معرفتو چې الله او پیژني او د الله حق ادا کی دا الله رب العزت حق ادا کی دا د توحید نه رستنی ټول د توحید خادمانو زګه کتاب دلیل د توحیدو پیغمبر استاد د توحیدو آخرت کې اجر د توحیدو جهاد او انفاق خدمت د توحیدو تنظیم او آداب ترقی د توحید وا ټول د دې خدمتگار دي د دې خدمتگار دي د دې وجنا کتابونه ذکر کړي چې قران کریم توحید لراغله دی قران کریم مقصود بالباس توحید دی مونږ چې انسان وي وګستاسو خیالي رؤوس سمانیو کې چې کومه موضوع راځي کتابونو کې رؤوس سمانیه وي تعریف موضوع غرض وغیرہ چې ذکر کیږي پاره کې موضوع مونږ وایو نحوی موضوع صدا ده صرف موضوع صدا بیا مونږ وایو چې فن د کاتګوریاس کې موضوع مفروغ البحثی موضوع نه باس نه کیږي دا موضوع د عوارض ذاتیه نه باس کیږي ما یبحث فی عن عوارض الذاتیه قرآن مجید کې انسان نه ذکر کړي د انسان عوارض ذاتیه ذکر کړي عوارض ذاتیه دغه مقاصد سمانیه شو دغه اته مسلې شوې قوت علمیه برابرول او قوت عملیه برابرول اشکال عمره نه ده چې موضوع خو مفروغ البحثی او تاسو قرآن مجید کې توحید ته موضوع وایي او توحید ذکر کیږي مونږ موضوع خو انسان ده توحید د عوارض ذاتیونه داغه نه باس کیږي او چې کوم ځای کې ویل کیږي چې قرآن موضوع ده هغه ځای کې د موضوع نه مراد فن د کاتګوریاس نه ده الته د موضوع نه مراد مقصود بالبحث ده چې قرآن د سنه باس کوي او قرآن کریم د توحید نه باس کوي او د توابع د توحید نه کوي او قرآن کریم موضوع آغا توحید شوا یعنی مقصود بالبحث مقصود بالبحث چې قرآن د چانه باس کوي دا الله د صفاتنا دا الله د حقوقنا توحید او توابع د توحید ذکر کوي التوحید و ما یتبعه توحید او توابع د توحید آغا ذکر کوي او قرآن کریم نو معلومیږي چې قرآن کریم توحید لراغله او قرآن کریم توحید لراغله او اگر سورۃ هود اول او دویم آیات کې وایي سورۃ هود اول او دویم آیات کې الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدوا الا الله لوی شان والا کتاب احکمت آیاته کلکړې شوې دي آیاتونه نسخ به ناراضي او بیا واضح کړې شوې دي من لدن حکیم خبیر وکما خبر اکلکتی او وکما خبر باندې واضح تي پدې باندې چې الله تعبدو الا الله امام رازی وایي چې تقدیر د حرف جر د انصر ډیر دی نو الله تعبدو دا به انشي بی الله تعبدو الا الله
دا جار مجرور و متعلق کې احکمت فصلت سره په طریقې تنازع باندې احکمت ثم فصلت بالله تعبدوا الا الله کلکړې شوې دی آیاتونه ده او واضح دی په دې مسله باندې الله تعبدوا الا الله. تفسیر کبیر کې امام رازی وایي چې دا معنی دی وکړه دا دلالت کې په دې خبره يدل على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد. يدل دلالت کی دا على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد چې دا قران نه مقصود دا ټکی دی دا الله تعبدوا الا الله. بیا ورپسې وایي فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. د دې توحید نه علاوه د الله تعبدو الا الله نه علاوه چې او سړی په نورو خبرو کې خپل عمر صرف کو، فقه زده کړه، نحو زده کړه، صرف زده کړل، د قران تجوید وکړو، د قران کریم ترکیب وکړو، د قران کریم منطقي ترکیب وکړو، شاجیانی هر قسمه ترکیب وکړو، خود قران نه دا ټکه نه زده کړي چې الله تعبدوا الا الله دا ټکه نه زده کړي، یعنی د توحید په مسله پوهه شوه نه دی فقط خاب و خسر. دا تاوانی دی ځکه چې کوم مقصود د قرانو هغه نه زده کړي. د دې وجنه شیخ القران رحم الله تعالی وی فرمایل چې مغز قران مغز ما برداشتم، مغز قرآن مغز ما برداشتم، استخوام به پیشی سگا انداختم. دو قرآن کریم مغز زما مزغور آواغستو، زما مزغور آواغستو، استخوان پیشی سگا انداختم. اردو کی آغا مسپو تارتاو کرل سوک لگیا دی آج کندنو صرفون زوتی سوک ناحوی زوتی سوک منطقونه زوتی او توحید مسئله لرانلل ارس ازدکڑل و توحید ازدانکو توحید بانی ځان پویا نکو بلا علوم ازدکڑل و توحید ازدانکو. مولانا رومی اوزائی کی ویلی دی وی در صرف کردی عمر عزیز را در نحو ما هو گشتی نشناختی خدای را. بلا علمونه رزدا کړل، ګرامر رزدا کړي، در صرف کردی عمر عزیز را پس صرف کې د خپل عمر صرف کو. در نحو ما هو گشتی په نحو کې د ځان ویلی کو او نشناختی خدای را. الله دې اړونه پیژندو، الله دې اړونه پیژندو. شیعاګان او بریلیان په نحو کې سم ماهران دي او په صرف کې سم ماهران دي. دارنګ ډیرو علومو کې دارنګ کالجیان او سکولیان هغه په فزکس کې، کیمستري کې، انګلیش کې، پایرس کې ماهران دي. خدا الله توحید ازدانه کو، دا الله رب العزت اون پیژاندو. بلا علوم د انسان ازدا کړل، هوا کې اوس په نیوالو ځولې انسان د سمندر ویخت کوس کو، په هوا کې د چکر یو لگاولې نو څه دی وکړل؟ الله دې او پیژاند کنه، اصل چیز خو الله پیژندلو. مولانا رومی وای علم آباشت کے بک شاید رہے راہ آباشت کے پیش آیت شہے. علم آغا علمی چې سړی ته لار پرانیزي او لار هاغه لار وی، لار هاغه لار وی چې سړی ته به بادشاہ مخې لاره شي.
بادشاہ مخلا راشي الله رب العزت پیژنا دا الله معرفت هغه ضروری الله تعبدو الا الله چې دا اینوی پیژندلی امام رازی وی فکل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر چا چې عمر خرج کو په نورو غرضونو کې او په نورو مقاصدو کې فقد خاب وخسر دا د قران مقصودی ټکو الله تعبدو الا الله همدا سورت هود سوار لسم آیات وګورئ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ استاسو قبولتیا او نکړه تاسو لا تاسو مسله او نه منله یقینو کوي تاسو چې یقینا دا قران نازل کړي شوی دی په علم او نگرانه ده الله او په دې مسله نازل شوی دی چې الله اله الا هو دا الله اله الا هو په علم باندې اتفقام انما انزل بعلم الله وانما انزل بالله اله الا هو یو توجیدان نو قران کریم د توحید د پاره چې ګمنو نازل شوی انما انزل بعلم الله والله اله الا هو چې انسان الله او پیژني دا الله د معرفت د پاره دا الله د پیژنګلو د پاره قران نازل شوی دارنګه سورۃ الانعام آیت نمبر 106 یوصل شپږم نمبر آیات دا الله پی جنگلو ایمان پی جنگلو دا اصل علم دی انسانو انسان سعید پدې ګرځیدو سورۃ انعام آیت نمبر 106 یوصل شپږم نمبر آیات اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو وارض عن المشرکین اتبع ما اوحی الیک من ربک تابعدار شاه تابعداریو کا داغا چوي کړه شوی تا طرف درفستانه الله طرف وای شوی دا اسشه د ما یوها اغه ما اوحی اسشه دی لا اله الا هو ادا مساله لا اله الا هو نشته لایق د بندګۍ به دی الله نه دا مساله اهمه مساله وا د دې لپاره قران کریم نازل شوی سورۃ ابراهیم 250 نمبر آیت وګورئ سورۃ ابراهیم آیت نمبر 52 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد هذا بلاغ للناس دا قران مجید رسول پکار دی ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد او دا چې پوښی دی چې انما هو اله واحد چې یقینا هغه الله دی کیو الہ یوازې الله دی انما هو اله واحد الوهیت بل چاله نشتا الوهیت صرف الله لره وليعلم انما هو اله واحد حافظ ابن قیم رحمه الله تعالی مدارج السالکین کی ذکر کړی دی دا کتاب دی مدارج السالکین د ایاک نعبد و ایاک نستعین په وضاحت لیکل دی دو جلد دی سالور او شپږ کې ملاویږي هغه باغی کې ذکر کړی دی وی بل نقول قولا کلیا ان كل آیت فی القرآن فهي متضمنة للتوحید شاهدة به داعیت الیه
بل نقول قولا کلیا منګه کله خبره کو هغه دادا چان کل آیت فی القرآن هر آیات د قرآن چې ده فایا متضمنه للتوحید شاهده به داعیه الیه هر آیات د قرآن کریم آغا د توحید پاغه کشتا شاهدتن به پاغه بگواہی کی او توحید طرف ته دعوت ورکي توحید طرف ته دعوت ورکي شیخ امداد الحق سے منتظل العلی اللہ دے صحت نصیب کی بیمار دے آغا یوزال فرمایل گپی لگوی زمونږ یو ملګری وی هغه وی چې زبدل د هر آیات نه توحید ثابتوم هر آیات کې توحید دی هر آیات کې توحید دی یو ملګری و ناستو زمونږ یو ملګری وته وی چې یسالونک عن المحیض نه ثابت کا یسالونک عن المحیض نه ثابت کا وی د بلا بچی دا غي نه ثابت کو وی هغه نه ثابت کو د قران کریم هر آیات چې دی باغی کی توحید شتا او د توحید خدمت پکې لکه مونږ وی ات توحید و ما یتبعه شرح فقہ اکبر کې مولا علی قاری رحمه الله تعالی ذکر کړی دی شرح فقہ اکبر کې فالقرآن كله في التوحید فالقرآن كله في التوحید وحقوق اهله وصنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم قرآن کریم ټول چې ده فالقرآن كله في التوحید قرآن ټول توحید کې ده وحقوق اهله وصنائهم د موحدین ذمہواری ذکر کړي چې او سړی الله یو مانو ذمہواری یې صدا او داغی صفتونه کوي جزاګانې ولا ذکر کوي وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم د شرک مذمت قرآن ذکر کوي یاره د توحید مقابل شرک ته توحید مقابل شرک دے قرآن کریم ذکر گئی او سرا د مشرکین بایکاټ و حقوق اهله دا غي نه بایکاټ و جزائهم او دا غي سزاګانې دارنګ مرقات کې مولا علی قاری ذکر کړی دي مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن کریم د توحید کله کول لراغله دي چې خلق ایمان زده کی او توحید چې کمندونو زده کی د دې لپاره قرآن کریم چې کمندونو الله را لګل دي د انسان سعادت د انسانیت تعمیر او آبادی هغه بدیوا چې سړی توحید پیژني الله پیژني معرفت د الله کی معرفت د الله کی د دیو جناغي وي چې مقصود د قران کریم توحید دی دا نور ټول چې دی و مزامین دا د قران کریم خدمتګارو التوحید و ما یتبعه خدا دری چې وو نو دا مقاصد اصلیه وو نو دا اول کې راوړل او دا سلور د عمل سره تعلق لرو نو دا رستو ذکر کړل نو دا توحید تابعدار التوحید و ما یتبعه ټول چې اوځي شي هغه ته مقاصد سمانیه وي او قران کریم غټ مضامین چې ذکر کړي هغه اتم مضامین ذکر کړي اتم مضامین ذکر کړي اکثر د قران کریم چې موضوعګانی د سوراتونو وي د سوراتونو داوی وي هغه د اتو مضامینو نوي دا اتو مضامینو نوي
او چې تا ته سوکلند وي تپوس درنو کی چې قران کریم سم مضامین بیانوي کمه مسلې دي چې قران بیانوي نو تبو تا ته مسلې وای اته مسلې دی اولانو سلورو تا مقاصد مهمه اصول مهمه سوابق ویل کیږي ایمانیات دا د قوت نظریه سره تعلق لري قوت نظریه سره تعلق لري یو توحید معرفت د الله رب العزت تعارف د الله دویم داغی دلیل وحی ایمان بالکتاب صداقت الکتاب دریم د کتاب معلم او استاد د کتاب معلم او د کتاب استاد ایمان بالرسول صداقت الرسول سلورم ایمان بالآخرت باس بعد الموت ورځ را روانه ده د سلورو ته سوابق وی مقاصد مهمه سلور د دې خدمت کوي دا مسلې خورول غواړي دا مسلې خلکو ته خودل غواړي دا مسلې زکول غواړي دا مسلې بادشاہ کول غواړي یو جهاد فی سبیل الله دا الله رب العزت د نوم د پاره دا الله رب العزت د دین د پاره مهنت او خواري کول د زدا کول او نواخلی تر بادشاہ کولو پورې دیتا جهاد فی سبیل الله وی دویم دا غیر بار مال لګول انفاق فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله دریم دا غیر بار نظم جماعت برابرول التنظیم او سلورم د یو بل آداب او خیال ساتل آداب دا اته مضامین د ټولو آسمانیو کتابونو متفقه مضامینو هر آسمانی کتاب کې دا بیانېدل او دا د ټولو انبیاو اتفاقی مضامینو طرز به بدل را بدل شو ولکه دا اته مضامین دا د ټولو انبیاو اتفاقی مضامینو اجماعی مضامینو قران کریم کې هم دغه اته واړه مضامین چې دي نو دا ذکر کیږي دا د قران کریم موضوع ده او قران کریم مقصود بالبحث دی په دې باندې د انسان تعمیر دی او د انسان آبادی ده شاه صاحب چې کوم علوم خمسه ویلو او ټول په دې کې راځي او هغه پنځو باندې آیاتونه بیا ټول لګول او هغه باندې پویدل هغه چې کمندونو لږ مشکلی او په دې طریقه باندې آیاتونه راغونډول سوراتونه لګول هغه چې کمندونو آسان وي هغه آسان وي بیا هغه پنځو کې شاخونه جوړای او کیسه به کې وګدیږي نو دا طرز چې ده نو دا آسانو د دې اتو واړو مقاصد سمانیو لګ لګ وضاحت منګه کو چې قران کریم څنګه بیانې وګدو درس کې راځي خلن لن وضاحت د دې اتو واړو مضامینو هغه چې ګندنو منګه کو اولانې مضمون المقصد الاول هغه چې ګندنو التوحید هغه ته منګه توحید وایو
معرفت د الله پی جنگلو چونکه الله رب العزت منل دا د انسان فطری دی الله رب العزت هر انسان منی که خله وای چې نه منم خوزړې منی ملاحده چری او کدا غي خله دا خبرو کی چې مونږه چې ګمندنو الله نه منو الله رب العزت نه منو نو دا سي غلطه خبره اسه په خله وای ګینه ضمیر ملامت کوي او دې چې کم ضمیری هغه الله مني د انسان فطرت هغه د الله په طرف جوړ دی د انسان فطرت د الله په طرف جوړ دی فطرت الله التي فطر الناس عليها د دې وجنه د مسالې دا د الله د منلو مسله نه وای دی اولانه ایت خدا الله د یووالي مسله وای د مالونو راروستو خلق غلط شي دا الله رب العزت صفات غیر لور کی الله رب العزت سره بل څوک شریک وي صدار وګرځي نو دیو جنا د دې مسالې نه تعبیر کیږي په توحید سره تعبیر کیږي توحید څه ته وایي او د توحید قسمونه سودی قسمونه د توحید هغه سودی مراتب د توحید درجات د توحید او دې مسالې اهمیت د مسالې د توحید بیا د توحید مقابل کې شرک ته نو د شرک اقسام هغه سدي شرک څه ته وایي او اقسام د شرک سدي او خباثت او مضرات د شرک دار توحید د وضاحت د بارا مختصر انداز سره لګ ذکر کو چې صرف آیاتونو کې مونږه دومره وایو چې دوره مونږه آیات پیژنو چې دې کې مسله د توحید ده او دې کې رد د شرک ته چې مونږه دومره هغه ځای کې بیا وضاحت ته ضرورت نوي توحید خو مصدر د باب تفعیل له وحد یوحد توحیدا ظاهری معنی دا یو کول خدلته دا معنی نه ده دلته معنی دا یو منل یو کول معنی هم نه ده او یو ویل معنی هم نه ده بلکې معنی دا یو منل یا کې دانستان یو منل زګه کاله ته مونږ یو وایو او که یو نه وایو الله یو دی دې مدار چې مونږ الله نه یو کو الله دی یو خدا توحید مطلب دی الله رب العزت یو منل یا کې دانستان سراح معنا کړی دا اصطلاح کی توحید دی تو اعتقاد و عدم الشریک